اول نخه د قیامت بدای چې یو ور بروچت شي د مشرق نه او دا خلق بشړي مغرب طرف ور بر رواني د مشرق د طرف نه دا خلق به دي سر روان کړي مغرب طرف ته راولي را جمع کی دا اول نخه د قیامت. ما وی ټیک ما ورته وی چې د جنتیانو اولنې خوراک بسې وی د دواړو جهانو سردار راتو فرمایل چې د جنتیانو اولنې خوراک چې دی هغه به د مئی اینه د مئی اینه بخوري د مئی کلیجی چې دا به د جنتیانو خوراکي ان شاء الله. الله دې مونږ ټول بوزي د مئی د اینې کباب په جنتیان خوري ان شاء الله. الله دې زمونږ د ټولو نصیب کی د جنت د خواهشاتو پورا کولو ځای دی دنیا نه ده التبه ان شاء الله خپل خواهشات پورا کو ان شاء الله. صحابي نبی علیہ السلام تو ویل ته بتاینو ته خو به ډیر په لوی مقام د الله حبیب نو مونږ به دی اینو تاب زیارت بکیږي. نبی علیہ السلام ورته وی او نو څنګه به دی اینو ډیره غڼه بنئ. نبی علیہ السلام ورته وی دا میاشت چې اول راوخیږي نو دې ته ټوله دنیا ګوري که نه وی وی چې خلق اینې نو څه تکلیف پکې مخصوصي نه وی نه وی دقه شان به ماینه که یو صحابي پسې راغی وی د الله حبیبه وی تا وایي چې جنت کې به نیري د صفا اوبو نو وی د صفا اوبو نیر چی که نه دنیا کې نو په دې کې چې کورت کاڼي پراته نو ډېر خوند د اوبو کې چې کورت کاڼي نو وی د جنت په دې نیر کې به کورت کاڼي د دواړو جهانو سردار ورته وی او یبا خو به کورت کاڼي نه هغه به یاقوت او مرجان ابه یاقوت او مرجان. صحابي پسې راغی وی خوب به پکې جنت کې به وده کیږو. نبی علیہ السلام ورته فرمایي النوم اخو الموت نا خوب چې دی دا خو د مرګ ورور دی که نه او په جنت کې مرګ نشته نو په جنت کې به خوبونه نه خوب پکې نشته ان شاء الله تش د خواهشاتو د پوره کولو دی. نوې اولنې خوراک د جنتیانو چې دی هغه د مئی اینه ده. وی دریم سوال وی دا زوی ولې بعضې وړوکې د مور په شانتي او بعضې وړوکې د پلار په شانتي د دواړو جهانو سردار ورته وی خو چې د زنانه اوبه په نارینه او په اوبو غالبي شي جو بچې پلار ته لاړ شي او چې د زنانه اوبه د نارینه په اوبو غالبي شي جو بچې مور ته لاړ شي. وی بالکل درست وی. نبی علیہ السلام ورته وی تا چې څنګه تپوسو کو اتانی جبریل راغی و اخبرنی او ماته خبر را تا تپوس وکو جبریل امین راغی ماته وی د دې دریو خبرو جوابونه دادي. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ یې زله ګرامخ ته شوم ما وی د الله حبیب د لاس تیرا خور کا وی نبی علیہ السلام لاس دسی کو او ما پکې لاس کې خود ما وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ما الله یو امنو او تمی د الله پیغمبر امنلې تمی نبی اخر الزمان امنلې تاکي د نبوت نخې پرتی دي تاکي د نبوت نخې پرتی. آدم علیہ السلام حدیث مبارک کے راضی چې آدم علیہ السلام پیدا شو بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول الله و خاتم النبیین. چې آدم علیہ السلام پیدا شو نو د دوو ولو په منځ کې لیکلی شوی چې محمد رسول الله و خاتم النبیین محمد بد الله رسول او اخیری پیغمبر. دا د آدم علیہ السلام د پیدایش سره د هغه د دوو اوږو منځ کې لیکل شوی نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د یهود لوی عالم د تورات په امام الانبیاء په لاسه اسلام راوړو او اسلام قبول کو دین اسلام ته را داخل شو. ولې د امام الانبیاء تقریر واوریدا وی افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام. نو خلق به زمون وینا ته ګوري زمون تقریر ته به ګوري کوشش کو تقریر په دې نیت کو چې د خلقو اصلاح وشي خلق ته صفایده والی خلق په لارې تشیدا ما تک راضي الله وی نو یو لار د چې هغه اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یو لار باندې به ما تر رسیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجود او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت دا پدی امت دا الله ډیر لوی احسان دی.
ډیر لوی احسان دی د الله د تبارک وتعالى د طرف. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی نه هجرت وکړو مدینه منورې ته لاړ. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا د یهودو کې لوی عالم و د تورات. دخو تورات کې نخې د نبی اخر الزمان لیدي وي، معلومه وي ورته. خبر شو چې اخیره پیغمبر مدینه منورې ته راغی، خلق ورته جمع شوی دی. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ما یو باغ کې بکار کو، خبر شوم چې د دواړو جهانو سردار راغلی دی، نو زه ورلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تغیر چاپیره خلق ناست، ما خو تورات لوسته او تورات کې می ټولې نخې لیدې وي. ما وی نن به پکې هغه نخې ګورم، چې ورلم او کېناستلم او د دواړو جهانو سردار مخ ته مې وکتل، نو هغه هر څه رانه هېر شو. وی زما دې د الله په ذات قسمي چې لیس الوجه بوجه کذاب، چې دا مخ دروغجن مخ نه دی. ما چې مخ ته وکتل مې دا مخ دروغجن نه دی. زمونږ د کلي ماشومان 10-15 ماشومان د ورځې دهریان کېږي، کمیونست کېږي، د خدای نه منکر کېږي. تاسو ته نه خبر پلاران، روزانه بنیاد باندې د خدای د وجود نه انکار کوي، د خدای د وجود نه حقیقت نه انکار کوي، د رسول نه انکار کوي، د جنت نه انکار کوي روزانه. او داسې دلایل ورسره دي چې په تصوف کې مضبوط نه، روحانی طاقت نه، دینی علوم باندې جوور نظر نه، هغه مولا ورسره بحث نشي کوي. زما مرید دی دې سفر کې نیوزیلینډ نه راغلی و، 2 ورځې مسلسل هغه په جاز کې سفر کړی دی، 15 جازونه یې بدل کړي. ما ته چې ته عمرې ته راځې زه تا پسې درځم عمرې. نو ما ته کارګزاري به اوروله، ما ته د نیوزیلینډ کارګزاري واورو. ما ته چې کوم کارګزاري واوروله نو ما ته پته ولګېده چې دا خلک به ټوټل مسلمانان کېږي انشاءالله. ما ته وی چې په نیوزیلینډ کې د دوکې نوم شی نشته، هلته هر شی اوریجنل دی. روزانه 15-20 کسان زمون په لاس باندې مسلمانان کېږي. نو ما ته یو حدیث مخې ته راځي چې آخره زمانه کې به د یهودیانو عیسایانو په کور کې مسلمانان پیدا کېږي، د مسلمانانو په کورونو کې به یهودیان پیدا کېږي. دا دعا کوئ چې الله زما بچي یهودي مکړي.